د ورځو نه په ټولنیزو رسنیو باندې د سوات د ځنګلونو د کټ کولو ویډیوز خپریږي چې خلکو پرې سخت غبرګون ښودلی. په دې اړه د ځنګلاتو په اهمیت او موسمیاتي بدلون کار کوونکی اظهر الدین وایي چې د سوات ځنګلات د خطر سره مخ دي. د ځنګلاتو په زړو قوانینو کې د اپګریډیشن وشي. سوات کې د تیر څو کلونو نه کټینګ روان دی چې د هغې ځینې دغه چې دي وجوهات هغه قانوني دي، هغه د قانوني شکل ورکړی یا د قانون شکل ورکړی صوبایي حکومت چې په هغې کې د ټول نه غټ کټینګ چې دی هغه په ووډ لاټ ایکټ 2017 یو قانون دوی جوړ کړی چې په هغې تحت باندې ورکړی دی. خو بیسیکلي د دغې قانون تحت دوی صرف شپږ نوسیانې ورکړې وې او کټینګ چې دی هغه تقریبا د 24-25 ځګونو نه سیوا شوی. دې نه علاوه دوی فارسټ تھیننګ یا دوی ورته هارویسټینګ ورته وایي یا ورته سلویکلچر ورته وایي. چېرې ځنګل چې دی دا ډېر زیات ګڼ شي نو بیا د دغې نه ځینې ونې کټ کول هغه ضروري، ځکه چې د دې سره دا نور ځنګل چې دا ښه کېږي. نو په دغې طریقه نو دا مختلف لیګل او انلیګل طریقې دي، خو دا ټول دغه چې کوم دي یا دا قانون شو یا دغه کوم د سلویکلچر طریقه چې دا ډېره زیاته پرسوده ډېره زیاته پخوانۍ ده او دا چونکې پاکستان د کلایمټ چینج نه په اغیز ملکونو کې متاثره ملکونو کې په 3م نمبر دی، نو دا د دې ملک د دغه سره د کلایمټ چینج سره یا د دې د موسم سره دا قانونونه چې کوم دي دا نه دي اپډیټډ. نو په دغې باندې چې کوم دی حکومت له سوچ پکار دی چې دا قانونونه چې دغه اپډیټ کړي، دغه کې زیاته ټیکنالوژي چې دغه پکې دغه کې دا انوالو کړي، ځکه چې د اوورال دا ویلی کېږي چې یاره پاکستان د دنیا 3م نمبر اغیز ملک دی او په اوورال دغه کې چې په نړیوالي کچ باندې د ځنګلونو دغه چې دی کنټریبیوشن چې دی د دې برخه چې ده په کلایمټ چینج کې دا 10% ده. خو د سوات جیوګرافیکل او جیولوژیکل سچویشن داسې دي چې یاره دلته دا 10% نه ده، دا د 50% نه سیوا ده، ځکه چې زموږ د غرونو سټرکچر ته وګورې زموږ زیات بارونه چې دي هغه په 2-3 میاشتو کې کېږي، په جون جولای اګست په دغې میاشتو کې کېږي. نو د دغې وجې نه چې کوم دی زمونږ ته چې کوم دی د رین فارسټ او ورسره په دغه د دې نه علاوه نور هم په غرونو باندې ځنګلونه ډېر زیات ضروري دي. که فرض که دغه ځنګلونه نه نو بیا موږ ته سیلاب هم خطر دی، زموږ ګلیشیرز چې کوم دی هغه هم ویلې کېږي او دغسې نور نقصانات به هم دغه کېږي. داسې ټریک باندې ټول کال کې هغه که په ژمي کې دی که په اوړي کې دی یا په بل موسم کې دی چېرې موږ یو ځای ته تللي یو هلته چې دی ځنګل چې دی هغه نه یې کټ کړی شوی. نو دا په هر ځای کې او په هر موسم کې چې کوم دی ځنګل کټلی کېږي، بلکې موږ ګلوبل فارسټ واچ یو اداره ده انټرنیشنل چېرې هغه د ځنګلونو په نړیوال کچ باندې دغه کوي دا مونیټرینګ کوي، هغه ګوري. نو د هغې د GIS میپس نه چې موږ اندازه واخلي نو 2001 نه واخله تر د 2017 پورې کومه ډیټا چې اویلیبل ده نو د سوات څونه ځنګلونه چې کوم دي په دې کې د مختلف ځایونو کې مختلف چینجز راغلي دي، خو ایوریج دغه چې کوم دی هغه د 5 نه د 8% پورې ډیکریز راغلی. د دې نه پته لګي چې یاره موږ په ډېره غټه سطح باندې چې کوم دی ځنګلونه چې دی هغه کټ کوو. SDFO بحرین سب ډیویژن شریف الله په دې اړه وایي چې په ټولنیزو رسنیو وایرل ویډیو پروپیګنډا ده، د دغه ونو باقاعده مارکینګ شوی او په قانوني توګه کټ شوي. اکچولی کوم سوشل میډیا باندې چې دا ویډیو وایرل شوی ده د کټینګ حوالې سره د دې زه لږ وضاحت کوم. دا رمیټ کمپارټمنټ نمبر 14 پروټیکټډ فارسټ دی، FDC لاټ نمبر 765 دی او دا چې دی کالام فارسټ ډیویژن کې واقع دی. د دې کټایي حوالې سره زه لږ وضاحت کوم کوم په سوشل میډیا باندې چې دی وایرل شوی ده. دا کوم 2015 کې چې ساینټیفیک فارسټ منیجمنټ پالیسي ریسټور شوی ده او د بحرین یا د کالام فارسټ ډیویژن چې کوم اپروډ ورکینګ پلان دی 2015-16 نه والا 29-30 پورې اپروډ فارم ډي چې دا کنټرول فارم ډي د هغې تحت باقاعده د دې مارکینګ شوی دی د ونو په هغې کې چې کوم مطلب موږ ډیډ دي، ډرای دي، ډیزیز دي، میچور دي، اوور میچور دي، نو د هغې پراپر سروې شوي په ورکینګ پلان په تحت د هغې موږ باقاعده مارکینګ کوو. بیا چې دی دا موږ FDC دی زموږ یو کارپوریشن دی فارسټ ډیولپمنټ کارپوریشن، د هغې زیر نگراني د هغې کټایي د عمل جاري دی. د دې بنیادي مقصد دا دی چې دا فارسټ موږ په ساینسي بنیادو باندې د دې منیجمنټ وکړو. که د دې موږ دا منیجمنټ ونه کړو میچور، اور میچور، ډیزیز، ډرای دا دې کې دا کټینګ ونه شي نو په دې کې چې اور دې کې لګي نو دا ځنګل زموږ نه دغ کېږي. بل دا اکنامیکلی د دې قیمتي ټمبر دی، لرګی دی، د هغې فاینانشل ریټرن ګورنمنټ ته هم راځي، کمیونټي شیرز یې پکې هغو ته هم ریټرن راځي.
دریم د دې مین مقصد دا دی چې په دې کې موږ سره ریجنریشن راشي، نوپود راشي، د مستقبل دپاره زموږ سره دا ځنګل چې دی دا هم آباد شي. نو دا یو کمرشل هارویسټینګ د دې روان دی او دا بالکل لیګل دی، داسې انلیګل پکې څه نشته. زموږ ډپارټمنټ یا نور دغه چې دی ټایم ټو ټایم د دې پراپر مانیټرینګ کیږي، ویریفیکیشن کیږي. اکچولی چې کوم ځای کې زموږ کټۍ روانه ده د هغې سره باقاعده زموږ بورډ بینر لګېدلی، دا پوره ډیټیل په هغې کې موږ ورکړي دي. بدقسمتي سره دا دی چې څوک دومره په ډیپت کې نه ځي، نه ډپارټمنټ نه تپوس کوي، خو بس کیمرې راغستي او بس لکه مطلب دا سیس چې دی وایرل کی یو پراپیګنډه تی جوړ شي. یو طرف ته قوم هم مایوس شي، بل طرف ته زمونږ په بره لیول باندې نېشنل انټرنیشنل لیول باندې هم یو غلط امیج دغه لاړ شي. بل طرف ته چې دی خلک فردر نور هم ډسکریج شي. دا خو پروټیکټډ فارسټ دی، په دې کې د خلکو شیرز دي، رایټس دي، نو هغه هم ډسکریج شي ځکه دا ټول لیګل یا ساینټیفیک کم کارونه چې روان دي هغه بیا سټاف شي. ونې بوټي او ځنګلات که د ځمکې ښایستونه دي، خو د انسان دوست ماحول لویه ذریعه هم ده. چېرته چې ځنګلات محفوظ وي هلته ماحول پاک او د ژوند دپاره ښه وي. د ځنګلاتو د تحفظ سره د نوي نال شوي بوټو خیال وساتئ او خپل وطن نور ښایسته کړئ. عصمت علي اخون، سونو پښتونخوا، سوات.